حنفي تیر شوی دی حدیثو کې لوی ماهره فقهي هغه وینا کوي که یو سړی مرغان وخوړو سپو ګیدړانو وخوړو یا اور کې اوسه یا په دریاب کې ډوب شو دله هما برزخ شته هلته خو دا څیزونه زما ستا د فهم نه بار دي د دو خوشحالي هم شته غم هم شته نو ته به وایې مونږ خو ډېر کرته قبر کلاو کړ دی نه خوشحالي ښکاري نه غم ښکاري ماشاءالله ماشاءالله ما تا ته ووایي چې دا زما ستا د فهم نه بار ده د هغو خوشحالي شته خو هغه عند ربهم رب څخه هغې نه موږ نه یو خبر خو نبي وینا وکړله چې هغو له خوشحالي ده احد شهیدانو ووی ارمان دی چې موږ دومره خوشحالۍ کې وو چې زموږ خپل خپلوان څوک خبر کړي حدیثو کې راځي نو الله ووی زه به ستاسو خبر هغو ته ورسوم یعنې کوم کسان چې هغو سره لا نه دي پیوست شوي په دنیا کې پاتې کېږي هغو ته هم خوشحالي ورکړله خوشحالي نو د برزخ خوشحالي هم شته الله دې موږ تاسو له راکړي انبیا علیهم السلام په جنتونو کې دي صحابه اولیاء نیکان ښه خلک هغه په جنتونو کې دي بابا هغه څه ځای دی دا زما ستا د فهم نه بالاتر دی ډېر بهتر دی مشرکین کفار الله دې ته موږ بچ کړي هغه په جهنم کې سوځي شپه یو که ورځي ته وایې ما خو قبر کلاو کړ دی د ډېرو ما خو نسکورټې لیدل دي نه مې باغ باغیچه لیدل ده نه هلته مارکیټ دی نه پکې موټرې ولاړې دي استاده ته څه بلا غری زما بزرګه خفه نه شي الله رسول چې څه ووایي هغه حق دی دا زما ستا د فهم نه بار دی دا زما ستا د فهم نه بار دی د یو عالمي دنیا دی دا موږ تاسو پکې یو بل ته ګورو چای به څښلي ډوډۍ به خوړلي دا عالمي دنیا دی او دا بل عالم برزخ دی ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون قیامت پورې دی ته عالم برزخ وایي دا یو درمیاني ونې ژوند دی نو که ته وایې نو زه تا ته یو مثال پیش کړم ته به پوه شې هغه مفتی اعظم مفتی شفیع رحمه الله بیانوي مولانا ادریس کاندلوي بیانوي رحمهم الله نو زما ستا ژوند دی دا مونږ ګوره یو بل ته ګورو خروس کو خپل کارونه بارونه کوو خو چې وده شو نو بیا پته نه لګي که لګي اوس پې پوه شو دا وده کېدل دا یو برزخ دی ماشاءالله ځان نن دی خبره نو دا عالم برزخ دی هلته خوشحالي شته ډېره لویه الله دې نصیب کړي هغه نه ته دا ګمان وکړي چې هلته به هغه خوشحالي کم ځای پردي کار کې ګوتې مه د الله په کارونو کې ګوتې مه ووه د بجلۍ په تارونو کې هم ګوتې مه ووه کیدای شي نقصان دله وشي نو بل عالم آخرت دی عالم آخرت لا به دا ټول روان شي جنتی به انشاءالله جنت ته ځي دوزخي به دوزخ ته ځي قرآن به اورو نو جنت لار به زده کو قرآن به اورو نو د دوزخ لار به هم معلومه شي قرآن نه اورو اسم نه کېږي دی علاقو کې به چورلو نو ما محنت کوو ما چورلول چھوڑو ازده کول کرو ازده کول نو ازده کولو سره دا ډېر سپارې دي نه سړی خبردار شي الله دې موږ خبردار کړي آمین آمین زه مخکې د ده بیمار پرسایله راغلی وم زه معذوره شوی یم دی ما سره 60 سال مخکې هم پاتې شوی و بیلو کې بیا اوږی ته چې زه رالم 55-56 سال هلته وشو نو دا هلته ما دوره تفسیر دوره میراث دوره حدیث دا موږ نه کړي الحمدلله محبت یې و نو څه چې وختي خبر شوم نو زما طاقت د راتلو قطعا نشته هغه د عبدالله مولوي صاحب وفات شو هغه ما سره ډېر پاتې شو نو زما د راتلو طاقت نه و خو الله فضل وکړو هغه سړک سم و په هغې زه لاړم ما جنازې ته ورسېدم ده ته راغلم مخکې ښکاره شوم ده ډېر بیا جړلي و الله اکبر جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے آخرت خپل سم کوي قبر خپل سم کوي
सो गया पे मिग दे او لپاسه په سیمټ ما چوغه ته سمول نه وای عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی ہے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری دا ژوند موږ تاسو له الله را کړ دی دا ژوند سم کړئ دا به کله سمیږي دا په اسکول کالج نه سمیږي دا په قرآن و سنت سمیږي دنیایي تعلیم کوي نو وکړه منع نه دی علمی میراث به دې سمجھ کې ښه راځي لیکن دا قرآن و سنت زده کول دی اورېدل دي الله دې موږ له توفیق راکړي الله دې د مغفرت نصیب ये भाई कह रहे हैं कि गांव वाले जितने भी हैं मौलाना साहब ने काफ़ी वक्त गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत की एक मुवहिद इंसान थे तौहीद और सुन्नत के कारबंद थे तो इसी बिना पर जितना आदमी मतलब है कि सही अक़ीदा हो इतना उसको गुस्सा भी आता है गुस्से मिजाज के अतबार से थोड़ा सा सख्ती थी किसी किस्म की कोताही लग़्ज़श हुई हो किसी को बुरी लगी हो लिहाजा अल्लाह की रज़ा की खातिर अपनी इमाम होते हुए खातिर उसको माफ़ फरमाएँ इसके अलावा इनके साथ किसी की लेन देन का मामला हो मौलाना अब्दुल हक साहब हैं इसके साथ और भतीजे हैं वो कह रहे हैं कि वो भी हमारे साथ रुजू कर सकते हैं इंशाअल्लाह हम उसके लिए